زمارونو د خدای ډېر لوی طاقت دی او ډېر لوی قدرت دی او د الله دا عذاب دا اله راځي چې الله د بنده نه خفه شي. بنده چې د بنده نه خفه شي نو عذاب ورکوي، بادشاه چې د رعیت نه خفه شي نو عذاب ورکوي، گورنر چې د خپل ماتحت نه خفه شي سزا ورکوي، افسر چې د خپل ماتحت نه خفه شي سزا ورکوي. د سزا بیا مختلف شکلونه دي. اللهم چې د خپل بنده نه خفه شي بیا اللهم د بندگانو له عذابونه ورکوي او د عذابونو یو شکل د زلزلو دی. تاسو وینئ څومره زلزلې وړي راوړي او اکثر د ورځې په ځای د شپې زیات تعداد کې را روانې دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې تکسر الزلازل زلزلې به ډېرې شي. دا د قیامت په نښو کې نښه ده. تکسر الزلازل زلزلې به ډېرې شي، ویکسر الحرج او قتل و قتال به ډېر شي. مخلوق به یو بل وجني او داسې به مخلوق یو بل وجني لا يدري القاتل فيما قتلا ولا المقتول فيما قتلا. قاتل ته به پته نه لګي چې دا مرګ ما په څه وکړو، دا خو د مرګ وجه نه وه چې دا ما سړی ووجه. پوټې غوندې په ما سلام وانه چو، څه چلو شو؟ زما یو 200 روپۍ پې پورې دي، څه چلو شو؟ لږ غوندې مو خوله یو بل سره واله، دا خو د مرګ نه وه، دې باندې خو مړی نه و پکار، دا ولې مې دا مړی وکړو. مقتول ته به پته نه لګي فیما قتله چې په څه مړ شوم، دا خو د مرګ وجه نه وه، دا چې زه پې وویشتلی شم او زه پې مړ شم او زما ستوره باندې سر ووالی شو، دې باندې خو مرګ نه و پکار. نو نبی علیہ السلام فرمای زلزلې به ډېرې زیاتې شي او دا زلزلې به راځي، دا تېرم شو دا به راځي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. پر ځمکه به زلزلې راځي. اخرجت الارض اثقالها، ځمکه کې لاندې چې څه دي ابه بره راوځي. وقال الانسان ما لها، انسان به وایي د ځمکې ته څه شو؟ زه کوټه کې خو تیر مات شنو را پرېوته، زه په دې سفر کې خو لرګي مات شنو سفر پرېوته، زه په دې ګاډي کې خو یو ډیبری ماته شوه نو اکسیډنټ یې وکړ، زه په دې دریابونو کې خو بارانو شنو سیلاب راغی، زه په ځمکه څه شو؟ اذا رجت الارض رجا، الله فرمائی دا ځمکه به ټوټې ټوټې شي. وبست الجبال بسا، او دا غرونه به ټوکړې ټوکړې بشي. وکانت هباء منبسا، دا غرونه به داسې شي لکه دا مونږ چې د کوټه کې ناست یو او د چوندې کې د انور ته مونږ ته دا زرې ښکاري، ابا زرې ورته دا خلک وایي. کالعهن المنفوش، لکه وړی چې څنګه دا مالوچو دا پنبې دا ذرات چې په دې هوا کې الوزي دقسې به دا غرونه والوزي. دا خو د قیامت زلزله ده، خو ډېره خطرناکه ده، خو د هغې نه مخکې به دا وړې وړې زلزلې راځي او مخلوق به پرې تباه کېږي. غټ غټ قومونه خدای په زلزلو تباه کړي دي. عادیان وګوره او سمودیان وګوره، زلزلې پې راغلې او زلزلو سره تباه او برباد شو، غرق شو، په ځمکه ننوتل. هغه عادیان چې قرآن شریف کې الله صفت کوي، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. هغه عادیان غټو غټو تنو والا، غټو غټو وجودونو والا. الله وی جاب الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. په غرونو کې دنې ځان له کوټې جوړې کړې وې، په غرونو کې دنې محلات جوړ کړي. غر ماتول آسان کار نه دی، دا د زمانې یو ټیکنالوژي وه. الله پې زلزلې راوستې، زلزلې سره تباه و برباد شو. د لوط علیه السلام قوم ته وګوره، رب ذوالجلال اغون کلی اوچت کړل، ځمکې سطح نه لاړل اوچت شو، او جبریل علیه السلام ته وی وزر علم کا وته اوچت کړل او الاوړې راوغورځول.
ننم بحیر مردار چې څوک سیل لتلی د سیاحت والا وګوره هغه بحیر مردار کې ننم آباده او د جمعتونو منارې الوړې پرتې دي نن د هغې اوبه د ټول دریاب نه په بدل شکل کې دي سیاحان ځي او د هغې تصویرونه وباسي او په دې موبایلونو باندې هغه خلکو ته لیږي زما قسم په خدای که د خدای قدرت او طاقت ته څه شی ټینګېدی شي نمرود وی زه رب یم او زه خدایم د خدای دعوی کړې وه یو ماشي ولا پس پیمه کې وردن نه که یو ماشي د هغې ماشي د لاسه خدای نمرود مردار فرعون وی انا ربکم الاعلی لوی خدای زه رکوټ امنا الله وی خدا خدای دعوه دې وکړله ودرېږه داسې دې نه هلاکومه په دریاب خدای پاک سره د غون لښکره غرق او تباه کو او بیا خدای دنیا ته وخو دریاب چپوله او د فرعون لاشې بار راویستو الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه وی تر قیامته پورې د نه د عبرت نښه جوړو الله وی تاسو د خدای دعوه وکړه سر دې ماته اوچت که بدن دې بچ کوم د دریاب نه دې وباسم او تر قیامته پورې به نشان عبرت د هغې فرعون لاش ولید داغه نومو داغه فرعون لاش ننم د مصر پاجیبګر کې پروت ته دنیا ور دی او تماشې کوي رښتیا وایه د خدای د قدرت او د طاقت مقابله څوک کولی شي نشي کولی مخکې چې کومه زلزله غرمې وخت کې راغلې وه اخبار مې کته څومره لاندې راغلې وه د ځمکې د سطحې نه 300 کیلومیټره لاندې راغلې ده 300 کیلومیټر 300 کیلومیټر لاندې الله دماکه وکړه څومره دنیا جوړه کوله الله په دنیا کې ځمکه کې لاندې مختلف قسم نباتات پیدا کړي دي لګیا ده لوګي کوي نو کوي اور پکې بلیږي نو هغه دومره لوګي او دومره لوخړې او دومره لاوه جمع شي چې یو جړق وکړي ځمکه وشلېږي او بار راوغورځېږي دو پټه خدای په ځمکه کې دننه جوړې کړې دي دو پټه مختلف اسباب دي د زلزلې لکه دلته کې ګرم او یخ تار وجنګې څومره لوی دماکه وکړي یو غړب ناری کې اور په بل شي دقسې په دې ځمکه کې دننه خدای پټی جوړې کړې دي هغه یو پټی دی بلې سره الله یو ځای کړي هغې دومره زوري چې درز نارې کې او کاڼي م ورېږي او د ځمکې نه ګندونه م روځي او دنیا م غرقه کړي او مخلوق خدا په ځمکه نه نوځي پته م چاته ونه لګي دغه د خدای غضب چې کم وخت کې راغی توبه دې پکې بیا نه قبلېږي یوم یأتي بعض آیات ربک دا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبله چې د دې نه مخکې د چې ایمان نو او د جرخ سره دی وایي چې یا خدای منم فرعون هم چغه واله آمنت برب موسی و هارون د موسی او د هارون رب منم الله وی الان وقد عصيت من قبل اوس چغې وې مخکې خو دې زما نافرماني کوله اوس د چغې نه قبل مخکې به توبه وباسي تمارونو دا ولې زلزلې راځي زلزله خدای قدرت طاقت ته خو هوا به خلکو وي دا ځمکه د غوی په ښکر پرته ده دا به د ښځو قصې وي نو چې یو ښکرې ستړی شي نو چې دی بل ته اړی نو یې صاحب زلزله راشي دا د خلکو خبرې وي دا د خدای قدرت ته او د خدای طاقت ته الله تعالی خپل قدرت مخلوق ته ښیي چې ګورې کولی شم مخکې ورځو کې چې زلزله راله یو څو کاله مخکې په دې مانسیره علاقه باندې تاسو ته پته ولګېده ورغلی څومره کورونه په ځمکه لاندې ډوب پاتې شي څومره خلک پکې مړه شي غټ غټ بلډینګونه لاندې په ځمکه نه ننوتل څومره خلک پکې تباه شو او که تاسو خیالي تاسو په دې کندراتو کې وګورئ اوس هم چې تاسو دا مقبرو کې بعضې ځای کې دا کندرات لټوئ نو پکې کلي روځي که نه روځي کلي پکې غونډ غونډ روځي بوتان پکې روځي دا چا ښخ کړي دي څه په دې کلو چا په شاولو خاورې چولي دي څه هغه زمانه کې خو شاولې نه وې دا لاندې پکې غټ غټ جوماتونه روځي دا غوی عبادت خانی پکې روزي بوتان پکې روزي لارې پکې روزي کوسې پکې روزي دا کندرات چې لګیا دی او خلک یې تشی لاندې روزي دا خاورې په چا واچولې دا په شاولو خلکو اچولي دي څه دی په غوانو په میخو اچولي دي څه دا زلزلې راغلي دي دا په دې قومونو زلزلې راغلي دي او چې زلزله راغلې ده نو د ځمکې بره سطح لاندې تللې ده او لاندې سطح یې اوچته کړې ده ډوب پراته دي چې کم پکې غرق شو نو لاړ غرق شو پکې
زلزلې را روانې دي جناب. دا د ما خبره نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ده. حضور پاک فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه ده د تکسر الزلازل، زلزلې به زیاتې شي. او قرآن شریف دا آیت چې مې وی بعضې علما وی دا خو د قیامت دروازې هغه زلزله ده چې د قیامت په میدان کې به یو زلزله راشي. یو مثال الله ورکي. یا بعضې خلک چې هغې د ماشوم لتی ورکولو وخت کې مړه دي، یا کمې ښځې چې هغه په حمل کې مړه دي، په دغه حالت کې به دوی الله جمدي کې او د زلزلې سره به دا قصه کېږي. لیکن بعضې علما وی چې نه، هم سختر وزده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ رب العالمین آدم علیہ السلام تب آواز کی، اے آدم راشا دا اور لخکر جدا کا، اور تا چکم لخکر دی رب وی آدم علیہ السلام تا جدا کا. حضرت آدم علیہ السلام بر پیگی اللہ دا اور لخکر سمر دے سجدا کم وی دا ہرو زرونا یو کم زر جدا کا اور تا. یو روایت کې دا سره راځي، په بل روایت کې راځي چې په هر لسو زرو کې یو جنت ته جدا کو، دا یو کم لس زره دوزخ ته جدا کا. اوهو صحابه په جړا شو، صحابه په جړا شو چې دا یو پکې بچ کېږي چې دا بلا څوکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما جاړه وی دا شمیر به خدای په یاجوج او په ماجوج پورا کوي، اغي کې با دا شمیر الله پورا کوي. او په مخ کې قومونو چې زمونږ نه مخ کې کم خلک کافران تیر شوی دي، په هغوی به دا شمیر پورا کوي. او بیا نبی علیہ السلام او فرمایل وی د نور مخلوق په مقابله کې تاسو دومره یې لکه د یو سپین غوی په شا کې چې یو تور داغي. ډېر لوی مخلوق د ستاسو نه علاوه دا شمیر به خدای په هغوی باندې پورا کوي. نو صحابه بیا څه خوشحاله شو. هغه به هم زلزله راځي، غرض به راځي. او دې وخت کې بعضې علما وایي چې د دې آیت نه د قیامت نه مخکې زلزله مراده ده. ځکه قیامت چې راځي د قیامت زلزله ته وي نه مراده، ځکه د قیامت چې کوم وخت کې راځي نو هغه وخت کې به ماشوم نی، خلک به ټول بالغان. هغه وخت کې به د ښځې په ګېډه باندې بچي نی، خدای به ټول شنډې شوي وي، ماشومان به نه کېږي. او چې څومره خلک دا به بالغاني، د قیامت د راتلو وخت کې به نابالغه ني، ټول به بالغان وي. دا د قیامت نه مخکې دا خطرناکه زلزله ده. او یو حدیث پاک کې راځي، الله دې مونږ وساتي، وی دغه زلزله چې کله راشي کنه دا زلزله، نو د ښار د خلک به دې بانډو ته منډې کي، ځنګلونو ته به منډې کي، او د ځنګل درندګان به ښارونو ته رامنډې کي. دا چې څومره زمري دي او دا څومره شرمقان دي او دا څومره اتیان دي، دی به په ځان نه پوهېږي، دی به ښارونو ته رامنډې کي. ګډې چیلې او څاروي شرمقان به یو ځای سرېږي. اوهو دا سوچو په یا په ځان به نه پوهېږي. او د حاملې ښځې نه بچې غورځېږه، او چې پی ورکوي بچې لاندې غورځوه، یو شور به، یو منډه به، یو غوبل به. تمارونو دا د خدای طاقت دی، د خدای قدرت دی. الله ته دا ټول مخلوق داسې دی، داسې لکه ما او تا ته میږي نه هم زیاته. ما او تا په میږي دونه طاقت نشته او دونه قدرت نشته چې میږي په دې لاس کې پروت دي. په دې دونه طاقت زموږ نشته لکه څومره چې خدای په دې ټول مخلوق طاقت لري. یو آن سره یو ټک سره چې فیصله وکړي ختم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشان و. صحابه ورته وایي د الله رسوله ولې داسې پریشان یې؟ وی څنګه خوشحاله شم، الله راته منظر وښو، څنګه خوشحاله شم؟ وی اسرافیل علیه السلام په خوله کې شپېلې نیولې ده، سر یې پټیټ کړی دی، غوږ یې خدای ته مایله کړی دی چې کله به الله اواز کوي چې پوک پکې وه. نو مارونو موږ ډېر غافله یو، موږ ډېر غفلت کې پراته یو. زلزله راځي، زلزله راځي، زلزله راځي. موږ ته خلک ډېر ټلیفونونه کوي چې د مرګ په سړي راشي، بیا سړي ته هر څه رایاد شي. مخکې ورځ کې هم ټلیفون وکړو، یاره جي زلزلې دي. ما ویو دینو بیا وی یاره جي نو ډېرې خطرناکې دي. ما بالکل دینه نورې به خطرناکې راځي. وی یاره جي دا به څه چل کېږي؟ مې مروبه که نه مروبه؟ وی ښه مروبه. نو مې ولې پلار دې مری راوړي دي؟ مرې به نه څه به کې؟ مرې به که داسې دا مرګ نه مونږ یریږو خو تیارې وله مونږ نه کوو. ولې زلزله راځي؟ په دې سوچ پکار دی.
دا خو د خدای طاقت ته او قرآن کې مرادي او حدیثو کې مرادي چې زلزلې به راځي او د قیامت نښې دي. ولې راځي؟ د خدای عذاب دی. ولې د خدای عذاب راځي؟ خدای مونږ خفه کړی دی. الله مه خفه کوئ، اسم نشته. الله مه خفه کوئ. که زلزله راله او پکې ملم شو نسه نشته. او چې الله دې خفه کو نو چې زلزله در باندې راله نو بس بیا چې د سره څه کوي نو کوي د سره. نه مو دې خفه کړی خدای پاک، چا نه دې خفه کړی. رښتیا ووایه. زما قسم په خدای چې دا مونږ کوم ګناهونه او کومې غلطۍ کوو که دا د حضور پاک په زمانه کې وي نو مونږ نه به هجرت کړی وي، مونږ به نه وي پرېښی. نن پردي مال ته خلکو بډې والي دي که نه دي والي؟ یو سړی پردی قرض غواړي، ماله قرض راکه قرض راکه، نیت یې دی چې یو ځل مې تېره لاس کړې بیا دې ما نه په سترګو وویني. هلکه تا سره خو ښه کوي چې تا له قرض در کوي، خو تا سره ښه کوي. چې ته دې قرض غواړې او تا له قرض در کوي، سوچ وکړه نن رور له قرض نه ورکوي، تا سره خو ښه کوي. نو تا ورته نیت د مخ نه خرابه کړی دی. اوروسه د چا باندې قرض دی، مدیون دی او دی مړ شو، د ده سزا څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې سړي جنازه نه ده کړې چې مړی به سنګ راغی وی هل علیه دینو، قرض پې شته؟ که وی به چې قرض پې نشته نو جنازه به یې پې وکړه. او که وبه وی چې او د الله رسوله قرض پې شته، وی هل ترک لدینه وفاء، وی د قرض څه پیسې یې پرېښې دي چې قرض یې پې خلاص شي؟ کوي به چې او د الله رسوله پیسې یې پرېښې دي قرضدارو له، قرض به یې پې خلاص شي، بیا به مخکې شو جنازه به یې پې وکړه. او کوي به چې په دغو قرض ته خو پیسې نه دي پرېښې د قرض د خلاصي دپاره، وی صلوا علی صاحبکم، وی تاسو پې جنازه کوئ زه پې نه کوم جنازه. دومره سخت شی دی. دقسې یو مړی راغی، حضور پاک تپوس وکړه قرض پې شته؟ وی او د الله رسوله، وی قرض دې څه پرېښې دي؟ وی نه، وی صلوا جنازه پې وکړئ زه پې نه کوم. ابو طلحه رضی الله عنه وی د الله رسوله صلی علیه، وی زه ته پې جنازه وکړه قرض یې په ما، زه به یې وله خلاص کړم. نو بیا ورمخکې شو جنازه یې پې وکړه. موږ نن څومره په دې پیسې وهو، ټګي څومره کوو او دوکه څونه کوو او دین پسې خبرې څونه کوو. موږ رسمي مسلمانان یو، خفه کېږئ مه. دړنه که موږ مسلمانان شو نو موږ د پیغمبر په نقش قدم روان یو. دلنه که موږ مسلمانان شو موږ د خدای قدر کوو، دلنه که موږ مسلمانان شو موږ د پیغمبر قدر کوو، دلنه که موږ مسلمانان شو موږ د شریعت قدر کوو. نن موږ خدای پسې خبرې، پیغمبر پسې خبرې، دین پسې سپکا. د دین خبره راشي نو موږ ته مخ واړو، علماو پسې خبرې، جماعت پسې خبرې، مدرسو ته سپک کتل. زه کله حیران شم، عبدالله ابن ابی په ټولو منافقانو کې سردار، رئیس المنافقین و د منافقانو سردار. جنازې به هم نبی علیہ السلام سره کولې، منځونه به هم ورسره کول. ګوره دغه کېده جهاد لبم ته باقاعده جهادونو له تللی دی. جهاد کې دنه لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. روجې به هم نیول، صدقې او خیراتونه به هم ورکول، مشوره کې به هم نبی علیہ السلام سره ناستو، مسجد نبوي کې هم سره ناستو. او د منافق ولې ورته منافق وای چې کله به مقوم تلنو بیا د دین دشمن ولکه دین نو خوا ظاهر کې منظم کړ. جهاد څونه ګران کار دی، جهاد لبم ته خو چې موقع به او منتدلنه دین نو خوا. قسم د الله په ذات جمعات کې ناسب کله زم په ځان مو یریږم او په دې مخلوق مو یریږم. هلکه دا خو چې مونږ کله مقومونو نو زمونږ د خپل دین پسې خبرې خېږي. دا خو چې مونږ هم کله یو مرګري سره کینو او هغه مرګري لګي علماء پسې خبرې کوي، مونږ هم ورسره مرګري شو. دا خو مونږ هم یو ځای کې چې کینو او یو مرګري په مدرسو پسې خبرې شروع کړي، مونږ هم سر وسره اړو. دا خو مونږ هم چې یو ځای کې کینو او یو مرګري نیکانو پسې صحابو پسې خبرې شروع کړي، نو مونږ هم سره اړو چې دا مرګري خبره نه نشي. حضور پاک باندې جنازم کوله، زوی ته وی لاړ شه چې کله مړ کېده، وی د نبی علیہ السلام کمیس راوړو په ما به اچې. دونه عقیدت حضور پاک نه کمیس واچوا والا او په ما باندې واچوا. او پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې په مې جنازه وکړي. حضور پاک له زوی راغلی سوچ مسلمان او عبد الله یې نومو، وی د الله رسوله زما پلار عبد الله بس نه جوړه دی عمرې. وصیت یې کړی. څه وصیت یې کړی دی؟ یو دا چې ته خپل کمیس راکې چې ورته ورواچو، او دویم د جنازه به پېته کې. پیغمبر علیہ السلام مبارک ګوره عقیدت یې دا نه چې عقیدت یې نو کمیس یې غواړي جنازه پې کوي. حضور پاک وی ټیک شوه، کمیس یې ولا ورکه او چې کله جنازه تیاره شي نو ما ته ووایه د به جنازه کوم.
چا ورته وی صاحب دا خو منافق دی ته دله کمیس ورکې. او یو وخت عباس چې په بدر کې قیدی شو نو په دغه کمیس نو د بل چا کمیس پی پورا نو دی عبدالله ابن ابی کمیس را کړو دا دغه بدل خلاصو. وی زما کمیس وته فایده نه رسي سړی منافق دی. خدا عباس دغه کمیس بدل ول خلاصو. چې کله جنازه تیار شو نبی علیہ السلام لاړ او صحابه ځان سره کړ. وی زه جنازه پکاو چې جنازه ته څنګه سپونه ودرېدل عبدالله ابن ابی ته حضور پاک ور مخ کې شو. حضرت عمر راغی رضی الله عنه او د پیغمبر علیہ السلام دی سینې مبارکه ته مخامخ ودرېد. داسې بادر بسو کی چا کې چې مړی وشي نو د قوم خلک هم غمجني بچي هم غمجني. هغه وخت څوک دغه بدوی نشي د پلار په جنازه کې بل چا د پلار بدوي که کافر می بد نشوي. قومي ولار دي بچي ولار دي نوسی ولار دي خریانی ولار دي ماما زامن تروران ټول ولار دي. او عمر کې دین دی دین نه اغراغه د حضور پاک دی سیری ته مخامخ ودید په بخاری مسلم کې راځي بالکل مخامخ او ورته سوي اتصلي على هذا المنافق. الله رسول په دې منافق جنازه کې ته په داسې سړي جنازه کې قال يوم كذا كذا وكذا په فلان کې ورته دا خبرې کړې د خود ته نه معاف کړې. دی عبد الله ابن ابي ابو جهل خود سره تور راغشته را نرتوب پشان میدان کې ولاړ دی په خپل دین نرو نر مړ شو په خپل دین نرو په کفر نرو کفر کې نرو. عتبه خود تور را واغشته شیبه خود تور را واغشته دیش پیره خوستا جامه باندې داغو لگاو دیش پیره خوستا په عزت ته تلې ورته کړې دي. پلان کې وخت ته ذلیل لفظ نه دی ویل عیاذا بالله. پلان کې وخت دا نه دی ویل دی نه دی ویل دی نه دی ویل. حضور پاک له خدای عجیب کوی ورکړ او عجیب صبر ورکړ. اخر عني يا عمر. عمر رستشا داسې بهادر عمر رستشا چې په دې کارونه شو. عمر وته سوي وی ته خدای نه منې کړی جنازې نه وینا نه منې کړی. الله ما تویل دي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. كتول بخنا غواړي کنه غواړي نه بخم که او یا زل ولا بخنا غواړي بیم نه بخم. ما ته خو الله دا نه دی جنازه په مکوا دی ویلی چې بخم نه ګوره حضور پاک سوی اے عمره ما ته خدای وی که او یا کرته بخنه غواړي نه بخمه خو کما ته دا پتو لګیږي چې دا او یو نه پزیاتې بخید او یو نه زیاته بخنه ولا غواړم. هغه دشمن چې د پیغمبر د سپینې جامې دشمن بی عائشه غونډه بی چې قران وته پاک ویری دي پاغه الزام لګول. لیکن حضور پاک صبر تا ګوره ما ته پتاو لګید چې او یو نه زیات باندې بخیل کېږي او یو نه زیات ولا بخنه غواړم. اخوا شو عمر جنازه په وکړه او جنازه نه پسې څه چلو کو قبر تم حضور پاک دا منافق ورخکته او پرې کندو د پاسه کېنو او قبر ته ورخکته کو. نو الله یت نازل کو لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. عمر چې د تویل ټکی د تویل نن پس به د منافق جنازه کې نه کې او نه به قبر ته ودرېږي. دا عبد الله ابن ابي چې پیغمبر علیه السلام خدای پاک رستو ته اعلان وکړ چې منافق وګوري دړنه پیغمبر نو منلې دړنه دین نو خو زما قسم په خدای چې اوسم د مخلوق کله وینم کله د مخلوق نو زما یره پیدا شي چې خدای پاک اسنه هغه دله کې مونږ نه څوک یو مجلس کې د دین خلاف خبره وکي رښتیا وایي خلک دا دوست خپکې نه 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 که جواب ورکوم خدا دوست په می خپشي دوست خیر دې که خپشي خو خدای دوست خپشي دوست نه خپکم الله دې خیر دې خپشي. څوک د دین خلاف ډیر خلک نن سبا د عقل په بونه لګا دي دین کې خبرې کوي عقل جنگ یو دین کې خبرې کوي مدرسو پسې خبرې حافظانو پسې خبرې قاریانو پسې خبرې عالمانو پسې خبرې هلکه ولې کوي ظالمان د حافظانو او قاریان خو د قران د خدای کوي نو که خدای دې خوخي خدای قران باندې خوخي کوي دی مدرسو کې خدای قران خو دې لیکيږي د پیغمبر دین خو دې لیکيږي نو که خدای او رسول دې خوخي خدای دین باندې خوخي کوي دا عالمان خو ته خدای او رسول خای ا ګناه کوي هغه خپل و بعد خپل ګناه د تیم کې غم کوي خدای پیشا ستانه به بیا هم کما کوي
نو دا خو معلومیږي دا چې خدای او رسول سره دې مینه نشته. که خدای او رسول سره دې مینه وي نو مدرسې نه به ځان قربانوي. که خدای او رسول سره دې مینه وي د مولات لاسونه به دې ښکلو. که خدای او رسول سره دې مینه وي د قاری دا څه تندی به دې ښکلو. که خدای او رسول سره دې مینه وي د دین له به دې ځان قربانو. رښتیا وایه مونږ چې موقع مونږ نو مونږ بیا دوست خفه کوو نه. مونږ چېرته چا سره د دنیا لپاره مونږ رښتې پرېږدو دا ګناه. جیب مونږ وو د مسلمان غلا مونږ کوو، مسلمان ته ضرر مونږ رسوو، ګاونډي ته ضرر مونږ رسوو، پلار ته زوی ضرر رسوي، پلار زوی سره ظلم کوي، ښځه د خاوند د حق خیال نه ساتي، خاوند د ښځې پروا نه ساتي. نو ته په دې کې ملا وې په زلزلې به نه راځي. ته خوشحاله کړې نو ته هم خوشحاله کړه. نو زه پکې څه کوم؟ زه خو خدای خوشحاله کړم چې تا له خدای ځواني نه و درکړې نو تا به واده نه وي کړی. که تا له خدای مال نه وي درکړی تا ډمې به دې نه وي ګډې کړی. که تا له خدای مال نه وي درکړی دا ښځه به دې نه وه کړې. که تا له خدای روغ صحت نه وي درکړی دا ښځه به دې نه وه کړې. نو تا له خدای روغ صحت درکړه، ځواني درکړه، مال یې درکړه، خوشحالي دله درکړه، پلار دې خوشحالېږي په دې واده هغه خوشحاله، مور دې پې خوشحالېږي هغه خوشحاله. نو ته خدای ولې خفه کې؟ رښتیا ووایه دا د غیرت تقاضا ده که دا بېغیرتي؟ څومره په موبایل کې نن ګناه ده. واړه واړه ماشومان دوه لیشتې ماشومانو له موږ موبایل په لاسو کې ورکړي. دې ماشومانو ته د موبایل ضرورت څه دی؟ یو ځای کې روان هم دی یو مړي دوا راتلم ماښام ناوخته و چې داسې یو ما څوک کتل مې چې لار ته تپوس وکړم چې دا دعا کوم ځای کې کېږي. زمونږ په دې علاقه کې نوم یې د تنالم چې داسې مې وکتل یو ماشوم و رڼا ترې ختمه بیټري ده ورسره چې داسې سر مې د ګاډي نه ورته وکړه دومره غټ موبایل ورسره و بربنډه جینۍ ورته ګډېده. رکوټې ماشوم 2 لیشتې ماشوم مې بچې دلته راشه ویرېد مانه مې یېرېږه د دې مړي د ځای تپوس ته نه کوم. بیا رانږدې شوه موبایل دونه غټ و چې جیب کې نه راته ترخ کې پټ کړ. مې د چا زوی وي د پلان کې پلار یې ما پېژنده. مې بچې دا موبایل دله چا اخیستی دی؟ وي دا له بابا اخیستی دی. ما ورته خپل نوم وښومې د ما دا نوم دی او پلار ته به دې وایي چې ستا نه غټ بېوقوف بل نشته. ما ورته یاد دی تا ته د موبایل څه ضرورت دی؟ پوټینې لکان بابا ګوره چې ګوړه دې وشي ماله به موبایل هلې بچې دوا کوه که خیر چې خدای پاک ښه خرڅه کړي که نه تاله به موبایل اخلم. دوا کوه بچې وایي که نه وایي؟ بھائی نوکر شو کنه لومبه تنخوا کې به مال موبایل هلې او خورې دوا کوه وراره ته وایي دوا کوه لومبه به تاله موبایل اخلي. تجارت پسې ځي دوا کوه چې ګټه ماله به پکې موبایل داسې موبایل دله والم بچې چې دوا کوه چې خدای ډېرې پیسې راکړي چې ډېرې راکړي. بشیر جان سره هم 4 پراته دي په جیل کې 4 وی لټوې قسم دې 4,000 پراته دي دته د موبایل ساجت دی. زه یو ولا پکار دی که څوک د ناتونو یا د پروګرام دعوت ولا ورکوي یو ولا پکار دی نو ظالم سره 4 موبایل په جیب کې پرتی نو زه تا نه څه ګیله وکړم او د بل نه څه ګیله وکړم. خو دا ښځه د ده په هغې کې هغه شی نشته او که پکې ویم نو دی پیسه کوي او بیا هم خلکو بدې شوي دا فلمونه ګوري. اب هم چې ته په ګوډ او په چارای کې به چې ته پیسې بچت کړې وې پېښور ته به چې ته میاشت کې یو ځل به فلم لته داسې دل هله که نه اوس ورشه وګوره په موبایل کې ورته فلمونه ور واچوي دا چې څوک یې ورته اچوي دام غټ ګناهګار دی دا موبایل والا چې څوک چاته فلمونه اچوي د ښځو تصویرونه ورته اچوي د ګناه اډه ده جوړه کړه چې څومره دا خلک دا ګناهونه ګوري د دې برابر ګناه بر دغې سړي کېږي. انټرنیټ ته نن سبا فیسبوک ته دنیا پېښته تسبیح د خلکو یې دي جیب کې به لاس وردنک په تسبیح به ګوتې وجنګېدې نو خدای به ور یاد شو. نن سبا چې جیب کې ګوتې دنده کې په موبایل یې لاس ولګي جنکو سره موبایل سړو سره موبایل او ټول تصویرونه والا موبایل او فیسبوکونه دي او ګنده تصویرونه پې ګوري زلزلې به نه راځي. قسم په خدای که توبه مو نه ویسته د مارونو د شپې یو ډرق به راځي یو ډرق او اوچ سره به لاندم سودي بیا. د بني اسرائیلو په زمانه کې جبرئیل علیه السلام ته الله یو کلی وښو ویلار شه دا کلی غون ور واړوه 100,000 خلک و پکې الله دې کې خو 40,000 ګناهګار دي مونږ شمېرلي دي په نښه کړي دي او 80,000 خو پکې پاک دي. وی دا 80,000 دا 40,000 منې کوي ولې نه؟ دا 80,000 دوی سره غم خاده ولې کوي؟ دا 80,000 دوی سره تعلقات ولې ساتي؟ دا 80,000 دوی سره په مړو جمدو کې کینی ولې؟ دا 80 مخکې تباه کوي دا 40 وروسته تباه کوي. بیا به په خپل نیت پاسو
د خپل نیت به پاسو چې کم نیک ته جنت ته به ځي چې کم ګناهګار دی دوزخ ته به ځي یو جړق کې د شپې ورکه کنه یو جړق قسم په خدای که سپلی غوستو تام تیار شي خدای یاد کې تا موبایل پرېږدي هلکانو سره موبایل هلته به مقبره کې ناست دي او په سر به یې څادره چولي او خلک وایي وي د پیر صاحب نه وظیفه اخیستې ده پیر صاحب نه وظیفه نه اخیستې ده هغه په هغه موبایل چې ته چا سره لینک برابر کړی دی هغې مو ته پرې کړي دي په 1 غنټه 4 روپۍ باندې 1 غنټه خبرې او په 4 روپۍ یو شبه روز خبرې هر شی سر خوړلې ګرانېږي دا مردار ارزاني د مصله ناستئ خدای یادوي مهرباني وکړئ اوله مې دړ دیږي زما وروڼو هغه دین ته چې ګورم چې د کم دین دپاره د رسول الله مبارک غاښونه مبارک مات شوي دي او شهیدان شوي دي هغه دین ته چې ګورم چې کم دین دپاره د حضرت حمزه رضی الله عنه قرباني شوی دی لکه غوښه چې په سرمن پرتې دقسې ټوکړې ټوکړې پروت و هغه دین ته چې ګورم چې د رسول الله مبارک وینې ولتوې شوي دي زمونږ نه نن په دې ګناهونو روان دی شیطان مونږ منو د شیطان او د خدای مونږ نه منو د ماشومانو بچولا د زنانولا د جینکولا موبایلونه مه ورکوئ د خدای د قهر او د غضب نه ویریږئ او که کړي مو وي نو یو علاج درته ښیم د دې ګناهونو د وجې د عذابونه را روان دي مونږ نشته د خدای نوم هلته اخیستې کېږي الله اکبر الله اکبر نبی علیه السلام فرمایي چې کله بانک وویل شي د بانک جواب ورکا د خدای د نوم جواب ورکا نو مونږ هغه وخت کې دوستانو سره په موبایل خبرې کوو تکبیر تحریمه وخت کې پکار دي چې سړی مانځه ته ودرېږي نو مونږ تکبیر تحریمه په ځای پرېږدو مو دوستانو سره په موبایل خبرې کوو د موبایل د لاسه د انټرنیټ د لاسه مونږ نه مونځ پاتې دی د فیسبوک د لاس نه مونږ نه ذکر پاتې دی خدای پاتې دی د خدای دین مونږ نه هیر دی نو عذابونه زلزلې به نه راځي یو څیز درته ښیم توبه وباسئ خدای ته دو څیزونو باندې د امت نه عذاب ختمیږي یو دا وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم نبی علیہ السلام ته الله وی چې تر څو ته په دې خلکو کې موجود عذاب به نه راځي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او چې دې ما نه بخنه غواړي استغفار 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 نو عذاب به پې نه راولم نو که غواړه چې زلزلې دې نه راځي او که غواړه چې زلزلې راشي موږ د عذاب نه بچو نو استغفار وایه د خدای دربار کې وجاړئ معافي ونیسئ معافي غواړئ معافي یو مثال در کوم حضرت د تنبیه الغافلین کې علامه سمرقندی یو واقعه لیکلې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره ته د حضور پاک ملاقات لته یو نوجوان راغی زارو قطار چغې وی او جاړي عمر صاحب ورته وی هم په جړا شونو وی ښه صبر وکړې زه دنه مخکې ځمه چې مخکې ورغی نبی علیه السلام ته عمر صاحب جړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیه السلام ورته عمره ولې جاړې هم سلګی وی عمره ولې جاړې وی د الله رسول یې ولک دې ځانې په جړا مړ کړه چغې وی د هغه جړا ته ګورم نو ماله جړا راله ولې جاړي وی هغه وی چې ما نه یو غټه ګناه شوې او ماله د پیغمبر علیه السلام سپارش وکړه چې ماله بخښنه وغواړي وی دی لږ ته اواز کړه هلک چې را دننه شو په سلګو سلګو په چغو جاړي او چغه وی د الله رسوله ډېره غټه ګناه را نه شو حضور پاک ورته وی څونه غټه ګناه شوې ده وی ډېره غټه ګناه وایه څه ګناه ده نشم ویلې د الله رسوله ډېره غټه ګناه ده وی ستا ګناه غټه ده که د اسمانونه وی د ما ګناه وی ستا ګناه غټه ده که د الله عرش وی د ما ګناه وی ستا ګناه غټه ده که د کرسي د الله وی د ما ګناه لکه شرک دې کړی دی څه وی نه د الله رسوله شرک مې نه دی کړی مسلمان دی وجلی دی څه نه د الله رسوله مسلمان مې نه دی وجلی څنګه غټه ګناه ده غټه ګناه خو دغه چې مسلمان بې ځایه مړ کې او شرک وکړي وی نشم ویلی د الله رسول چغو سره په سلګوش دومره وجړل چې حضور پاک یې په جړا کړه وایه ګناه څه ده ووایم د الله رسوله سزا خو به نه راکې کنه او که راکې تیار یم خو چې اخر مې ښه شي ما به الله وبخي ته خو وایه کنه څه ګناه ده وی ښه زما ګناه دا وه چې ما به کفنونه د مړو نه ایستل ابا می خرڅول کله چې به خلکو مړې وشو خخ به کو د شپې به زورل ما به د هغې نه کفن وایستا او می خرڅ کړه د الله رسول ووایم او وایه وی ښه نو د انسوارو کې یو جینۍ مړه شوې وه د شپې ورلم
د هغې نه مې کفن وویسته چې کفن مې وسته هغه جینۍ خو مړه وه په قبر کې پرته وه خو ما نه هغه جینۍ سره ګناه وشوه نو زه به د قیامت په ورځ خدای ته په هغه غټه بیا اوداسۍ کې ودرېږم دومره دې وشرمولم دومره دې رسوا کړم دومره دې بېعزته کړم د قیامت میدان کې دې وشرمولم بس الله دا ګناه شوي د الله له دا ګناه شوي حضور پاک ورته فرمایل واقعي ډېره غټه ګناه دې کړې ده ډېر لوی جرم دې کړی مړي سره داسې ګناه بیا زنانه سره دا هلک پاڅېده دا هلک وی ویرېدم پاڅېدم چې هسې نه چې ته څه بل څه آیت زما په حق کې نازل نشي او نبي علیه السلام خود غصه شو لاړ او چې څنګه لاړه نو صاحب غرونو ته لاړ مدینه پرېښوده او په غرونو کې خدای ته چغې وایي یا خدایا نو ما نه خو ګناه شوې ده که نه الله نو څوک دي چې ما به وبخي ستا نه بغیر الله ته چغې شروع شو جړا شروع شو الله بل څوک ته چې زه ورته چغه ووه الله ستا له در نه خو بغیر بل څوک نشته زه خو حضور پاک لم لاړم هغې م غږونه کوي او غټه ګناه دې کړې ده یا الله څوک م خدای ستا نه بغیر بل څوک دي ستا د در نه بغیر بل څوک دي خدای چا ته چغه ووامه یا خدایا که دلته مې پینیسي نو دا سر مې مات که خو چې آخرت کې مې بچ کړي څلوېښت ورځې دا چغې ووالې څلوېښت ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی نبي علیه السلام ته جبریل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته وایي الله راولېږلم نبی علیه السلام ته ووایه چې دا مخلوق تا پیدا کړی دی که ما پیدا کړی دی حضور پاک وی نه الله پیدا کړی وی الله وایي چې دا رزق ته ورکې که زه ورکوم وی نه الله روزي ورکوم وی ښه دا مخلوق چې ګناه وکړي زه به یې بخم که ته به یې بخې وی نه الله به یې بخي وی ښه ورشه هغه سړی راوله او دا ورته زما د طرف نه د الله د طرف نه اعلان وکړه چې ما معاف کړی او ما بخلی سړي پسې ګرځېدل راوسته توبه استغفار داسې شی خو هغه د پښتنو توبه نه چې صرف غوږونه نیول دي او توبه توبه د بدو چې څوک نینو حمله په بدو هغه توبه نه د زړه نه توبه یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا پښتانه وایي که نه په نسوها مې توبه دا نسوحا عربي لفظ دی داسې توبه چې یا الله په دې ګناه ستومانه ما که مې نه وې کړې څه خبه وه الله آینده له به نه کوم قصد به کې چې بیا به نه کوم نفرت به پړه کې د ګناه نه پیدا کې او د خدای په دربار کې به د معافی اعلان وکړي د معافی درخواست وکړي بیا به د ګناه راته خدای پاک معاف کړي نو زلزلې د خدای لوی قدرت او طاقت دی علاج یې څه دی استغفار د خدای په دربار کې معافي غوښتل او زما رونو ګورې کراله زما قسم په خدای چې دا ځمکه او جایداد او مال او دولت هر څه د نه پاتې دي توبې ته به هم جوړ نشي چت به د باندې کینی تیر به د باندې راوغورځېږي ځمکه به وشلېږي لاندې به ننوځي بیا به څه کې په دا مال او په دولت په دې بچو باندې نو د خدای په دربار کې استغفار ډېر ووایه ښه زلزلې دي خدای به دفع کي که دفع نه شوې تا خو به خدای د عذاب نه وساتي که نه نو د خدای په دربار کې استغفر الله استغفر الله استغفر الله د زړه نه توبه وباسئ بخښنه غواړئ او که دا پوره استغفار ویلی شئ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه ډېر ښه دی علماو نه زده کړئ استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه که دا امني یا الله تا نه بخښنه غواړم یا الله تا نه معافي غواړم او یارونو شته بل څوک چې زمونږ ګناه معاف کړي شته څوک داسې چې ګناه به یې نه کړی موږ ټول ګناهګار یو که او بغیر د الله د اسرې نه او د ذات نه زمونږ بل څوک نشته د خدای په دربار کې عاجزي وکړئ توبه وکړئ استغفار وکړئ نو خدای به هم د دې عذابونو نه په خیر خلاص کړي او د مسلمان داسې مثال دی د ګناه لکه چې دی د یو غر په ویښ کې ناست دی او دی یریږي چې دا غر را باندې را پرېونځي یا خدای دا غر به کله را پروځي دقه رنګې دی یریږي چې دا ګناه مې وکړه او په دې ګناه مې الله ونه نیسي خدایه یا مړ شم او بې توبې د دنیا نه لاړ شم دا د مسلمان او د منافق د توبې فرق شو عقیده ولرله چې خدایه دا توبه زه ځکه وباسم چې زه یریږم ته ما ونه نیسې ما راګیر نه کې ما له تکلیف را نه کې ولې ته د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی چې څوک د چا خلاف وکړي هغه پې کمزوري د چا پروا نه اله دې یریږي چې هغه د چا خلاف وکړي هغه پې زوروري
او دی یریږي چې هغه مې راونه نیسي نو د خپل عاجزۍ اظهارم شو د الله د قدرتم او الله له د لوی طاقت ومنه چې خدای مې نوي شي دریم د دا عقیده ولرله چې خدای بخونکی دی دا صفت د الله دی په ګناه نیولم کوي او الله ګناه بخي هم د ځنګل منځ ته لاړ داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته دی ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم هسې یې وتړه ځان سره نږدې او د سملاس وده شو چې د خوبه راپاڅېد ویې کتل اس نشته اس تښتېدلی دا سړی ډېر زیات خفه دی دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه اوس زه په خپو وتی نه شم چېرته به ځم دا اس په ذریعه خو تلی شم اس خو لا او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې او ځنګل خطرناک دی هر قسمه حیوانات پکې شته زمري پکې شته دی منډې و یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کم خو هېڅ پته داسې ونه لګي دی اوږې م شي ډېر زیات او تږې م شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب یې دا و د ټول حاضر شي لږ یې سوچ وکړي چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی سر مې ګرځي نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر دومره دی تنګ دی غریب چې راغی هغه ځای کې سملاست او وده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړو او هغه اسې چې سینګ پرېښې و اقسې ولاړو هم اقه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی دی دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي چې د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وایي د الله په دې قدرت چې یا خدای ماله خو د ژوند واپس راکړه زه خو اوږې خوراک ته م راکړه تږې وم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځانم رسولی شم نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وایي اللهم انت عبدي وانا ربک خدای ته مې بنده او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدای ته مې رب او زه دې بنده یم نو د خوشحالۍ اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې ته مې بنده او زه دې رب یم نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالیږي افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو توبه هم نه باسو مونږ د خدای دشمني هم کوو ګناه خو د خدای دشمني ده ګناه خو الله خفه کول دی مونږ الله خفه کوو ګناه خو د الله نه بغاوت دی لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي الله خفه کوو الله سره دشمني کوو د الله نه بغاوت کوو بیا توبه نه وباسو او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوقو توبه ده د خدای پورې ټوقې څنګه ګناه به نه کوم زما توبه نو بیا وکړي ګناه به نه کوم نو بیا وکړي ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی یو سړی وی سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقه گناه سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقه گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما بلاس کی تسبیح دی او پخلی وی توبه 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 او پړکی سدی چې توبه توبه د بدو او چې سوکنی بیا هم لپه بدو لکه امقه گناه پرتی وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړي ځکه تا خو ته خدای پورې ټوقې کې لکه د تو ګناه نه توبه نشته او په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړې خمې تباه کړې او چې په سچه توبه بیا هغه داسې هسې د خلکو دپاره توبه توبه کو دړنه والله که توبه دې وویسته د ګناه نه فاساد ته خدای معاف کوي
راغی رسول الله مبارک جماعت کې ناست دی او دی راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست د الله رسوله ما یو خطرناکه ګناه کړی دی په ما د خدای حد قایم که رسول الله مبارک او سوی زنا مې کړی دی الفاظ یې ووی حضور پاک ته مخ بل طرف ته واړو دی راغی هلته کېناست ځکه څلورو مجلسونو کې به څلور ځله اقرار کې بیا رسول الله مبارک ورته وی غږ نه کوي بل طرف ته یې مخ واړو مطلب یې دا و چې دا سړی ځي بس توبه وباسه الله دې معاف کوي که بیا وی د الله رسوله ما زنا کړې ده په ما د خدای حد قایم کا بیا ته حضور پاک مخ واړو هلته راغی بیا دې بل طرف ته یې مخ واړو دې خوا بیا راغی سړی نه ځي بیا ورته رسول الله مبارک څه وایي چې تا به زنا نه کړې هسې به دې ټونګې مونګې والې لاس به دې وروړې خکل کړی به دې وي او دې ته هم خلک زنا وایي ځکه د زنا اسباب دي وی نه د الله رسوله ما همغه عمل کړی دی کم عمل چې انسان د خپل حلال بیبي سره کوي حق عمل مې کړی او په ما د خدای حد قایم حضور پاک صحابو ته وی دی بوځې څلور ځلې په ځان اقرار وکړه او هېڅ شبهه پکې نشته چې کومې شبهې وی هغه ختمې شو دې سنګسار کې چې کوم انسان واده کړی وي تپوس یې ته وکړه حضور پاک واده دې کړی دی وی یو وی لاړ شه دې سنګسار کې بویې ته د مدینې منورې نه بار کاڼیزې ځمکه کې او صحابو په کاڼو وویشته چې کوم وخت کې په کاڼو ویشته نو مرګ خو ډېر سخت شی دی او بیا چې په کاڼو سړی ولې نو د منډې کړې وتښتېد د حضرت عمر خوا کې راغی نو هلته د اوښ د جامې یو هډوکی پروت و حضرت عمر هغه هډوکي اوچت که او په دا سر یې وویشته او خیره یې ورته وکړه خدای دې داسې داسې کا که تا دا زنا نه وکړې نو نن به موږ د وینو نو ککړ شوې په موږ دې وینې راوغورځولې مړ شو غریب د چا لور خور سره ته به د ملکې دا خو دې تباه که غرق دې که ټول قوم دی ولا رسوا که خلک بیا ورته پیغور کوي ستا لور زناکاره ستا لور ډمه ده چې بچي ته پیدا شي د هغه ښځه که واده شي نو خلک ورته پیغورونه کوي په کنځلو خلک مړې کوي نو لا پاتې لا زنا خو ډېره لویه خبره لقد تاب توبة وی داسې توبه دی ماعظ وسته داسې توبه یو روایت کې اهل مدینه راځي بل ځای ګناهګار امت راځي که دا توبه د ما د ټول امت په ګناهګارانو تقسیم شي د ټولو توبه به خدای قبوله کړي څه د خیال دی په هغه انسان چې په خپل نفس یې سخا وکړه او راغی وی چې ما په کاڼو ولی ورته حکم معلومو ما سنګسار کې خو چې زما الله زمانه خوشحاله شي ما خپل رب خفه کړی دی چې زما رب خفګان ختم شي او زما الله زمانه خوشحاله شي دا بعضې واقعات صحابو کې خدای پیدا کړي دې کې خپل حکمتونه دي یو غټ حکمت پکې دا دی که دا مسائل هلته نو پیښه نو بیا به خلکو په دې سزاګانو کې تاویلات کول بیا به تاویلات کول چې قرآن حدیث کې راځي او دا حدیث هم دی دا د رجم متعلقه لیکن د قرآن ایت ته خو تا زموږ علما وی منسوخ التلاوت ته حکم باقي دی الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما بیا به خلک وی چې دا په تشدید محمول دی او په پلان کې وډنګرې خوا دی خوا نو دا قطعا او یقینا دا بعضې څیزونه صحابو کې الله پېښی چې عملي طور بعضې سزاګانې معلومې شي او سبا پکې څوک تاویلات وکړي وره بله وره ښځې ته پته وه چې هغې په کاڼو سنګسار که ما هم په کاڼو سنګساری حکم ورته ښه معلوم و لیکن الله خفه دی الله خفه دی ما زنا کړې ده زه دې سنګسار شم زما وجود دې په کاڼو باندې وویشتلی سي زه دې مړه شمه خو چې زما رب خوشحاله شي او په څومره زخمي کېږي به او کم سترګه به هم لګي او سر به هم لګي او غوږ به هم لګي او خېټه به هم لګي او خوله به هم لګي او پوزه به هم لګي او اکثر په سر یې ولي چې دا سر یې مات شي چې وینې ته وبهېږي چې سړی مړ شي سخته سنګینه سزا ده صاحب د زنا نن زمونږ کشر کل ټول په دې غم کې مبتلا دی خفه کېږی ما د زنا نه خطرناکه سزا بله نشته
چې سل مړی کړي سل مړی یو سزا دا ده چې په چاړې سټ پرې کا په توره ووا پانسی کا خبره ختم 5 منټو کې دې سل مړی چې کړي چې زر مړی کړي دغه یو سزا ده چې ساته وباسا پانسی کا د په چاړې ووا په توره ووا یو 2 منټه کې به ته سوځي او چې زنا یې کړي زنا نو په کاڼو به ولي سړی چې واده کړي وي واده کړي او واده کړي ښځه نو داسې به ته سو باسي چې په کاڼو به یې ولي که ګنټه کې ته سو ووته او که نیمه کې ووته او که په 2 ګنټې کې ته ووته خطرناک جرم نه لکان او جنکې الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي مونږ ته خلک راځي په دې لویه ګناه کې مبتلا دي قسم په الله قسم مې راته وخوړ مونږ نه خلک د مسلو تپوس کوي ځان سره پړه کې ساتو د چا چاته نه وایو د مسلو تپوس کوي داسې سپیرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي داسې سپیرم شته دما قسم په الله په جومات کې ناست یم یو هلک ماله راغی د ډېرې مودې خبره ده او موږ دا خبرې ټول اړه کې ساتو مسلې تپوس کوو یو هلک راغی ماله په الله باور وکړه جومات کې ناست یم ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي خپل پلار نه مې پرېږدي څوک هم داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشئ وګورئ په دې هوټلو کې په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ قسم په خدای چکلخانې جوړې شوي دي خلکین خطې دې په دې آیسو باندې دی مردار تباه کړل دا خلک څوک یې خرڅوي او څوک یې اسکي او دا سر خوړلی چې اوس کې دا سړی تباه کوي وجود یم در له تباه کو غر کې کو بچیم د له غر کو تباه کړل خلک خوشحاله دي پیسه مې وګټله سپیره د دنیا خلک د زناکار کړل سپیره جنکې د زناکار کړل لکان د زناکار کړل دا ما تپوس وکړم دا ولې دا خلص کې دا چې اوس کې 4-5 ورځې بیا ویښ ناستي بیا ولا خوب نه ورځي وایي دې کې دا چلونه شته دا د بدعملۍ دپاره خلک استعمالوي دا حال دی زموږ امت کم طرف ته لاړ کشران لکان جنکې بربنډې دي بربنډې ګرځي جنکې وایي پرده خو ظلم دی ظلم پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپیرې زنا دعوت ورکې چې ستا پرده نی او ستا مخ کولوي او ستا مټې کولوي او ستا مری کولوي دنیا لکان درته ګوري دنیا لکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دې واچول د خدای یره څه شوه د خدای بندګانو مرګ نه لرئ ځنکدن نه لرئ قبر ته به نه ځئ خدای له به نه ځئ څه به کوئ توبه وباسئ د خدای په دربار کې خدای نه ویریږئ که خدای راونیولی قسم په خدای که مو دې څوک خلاص کړي او دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکان دی او که دا جنکې خو وخت وله الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلیږي هغه زنانه راله رسول الله مبارک له ښه ورته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه یې سنګسار کړی دی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې مایز اسلامي سره بدنام یم و مقه مسله پیښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته یې وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو وی زه چې دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیماری باندې بیماري نو هغه به نه سنګساری ماشوم د غیړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولینې خو ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي او چې د الله کم حکم دی په ما جاري شي خو چې زما رب خوشحاله شي زما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیوه حضور پاک له راله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وی د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګورئ دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګورئ په خپله خوري ډوډۍ ما ته حاجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغش بل چاله یې ورکړه وی د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وی دا سنګسار کې
په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړ. دې ته توبه وایي. ما ګناه کړې ده، بچې به خپل کار کوي، بچې که مري او کار څه کېږي، دغه ډوډۍ خوري. بار بار پیغمبر راځي په ما د خدای حکم جاری کا. ګناه باندې الله خفه شوی. اوس دا الله خوشحالول غواړي که نه، نو په ډېر اسانه خوشحالېږي چې الله زما توبه، بیا به ګناه نه کوم. درې خبرې دي، درې. یو دا چې ستومانه شي، الندم توبتون، بس ستومانه شي څه چې دا ګناه مې نه وې کړې، څه خبه وه، دې ته ستومانتیا وایي. دویم معافي وغواړي، فقلت استغفروا ربکم، د خدای نه بخښنه وغواړي چې خدای ما وبخه، ما معاف کا. او دریم قصد به کوي چې آینده له به دا ګناه نه کوم. درې خبرې شي. ستومانه چې دا ګناه مې نه وې کړې، څه خبه، توبه به وباسئ، الله ما معاف کا، او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم. بس خدای به دې وبخي. او که ډېر یېرېږي نو یو مونځ چې هغې ته صلات توبه وایي، هغه وکړئ او 2 رکعته مونځ وکړه، او بیا لاس الله ته اوچت که. خیر دی که د هغه عربي الفاظ نه راځي، لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم، هغه دعا نه درځي. هسې د الله صفت وکړه، یا خدای ته قادر مطلق ذات دی، خدای ته سخي ذات دی، ته بخونکی خدایه، او زه ګناهګار یم، الله دا مونځ مې وکړه، زما ګناه ماته وبخه. هغه الفاظ نه راځي، پروا نشته، به د خدای لږ صفتونه وکړه، ووایه چې زه ګناهګار یم، زه ګناهګار یم، ما ګناه کړې ده، ما معاف کا، الله به دې معاف کړي. او توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی ده. مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ، ښه صوفي مو ډېر لوی عالم. وی د حضرت عمر د مثنوي کې شته، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه، په شرابو کلکه پابندي وه چې شراب به څوک نه څښي. یو مسلمانو او د یو ذمي یهودي عیسایي د هغه د کور نه راووته، د شرابو بوتل وسره شراب یې واخیسته، او چې څنګه د هغه کور نه راووته، حضرت عمر فاروق یې ولیده، بس پوه سړي وي دا خو غرق شوم. د امیر المؤمنین په خپله ولیدم. یو خدای چې بل څوک را باندې ګوی وکړي، نه امیر المؤمنین په خپله ولیدم. او عمر هغه له خدای دومره روب ورکړی چې خلک به ترې لرزېدل. په بخاري شریف کې راځي، عبدالله ابن عباس غوندې سړی صاحب، د عباس رضی الله عنه زوی، د حضور پاک د تره زوی دی عبدالله ابن عباس، او د پیغمبر مبارک خدمت یې کړی دی، او خلکو به ډېر قدر او عزت کو. پیغمبر مبارک ورته د علم او د حکمت دعا کړې ده. او په بخاري کې راځي وي یو مسله کې مې سودا وه، او دا مسله به د عمر نه بل چاته نه وه معلومه. وی یو کال په دې سوچ کې وم چې د عمر نه به دا تپوس څنګه کوم، یو کال. نو یو ځل ورسره په سفر باندې روان وم، نو یو دسماتي لته، نو ما ورسره لوټه واخیسته، نو یې په لارې طبیعت برابر و، نو ما ورته وویل چې صاحب یو کال وشو، خو تا نه یېرېږم، تپوس ته نه نشم کولی. 2 ښځې تتوبه الی الله چې قرآن شریف کې راځي قد صغت قلوبکما، نو دا کمې ښځې وې؟ وی ما ته وی چې ابن عباس یو کال، ما نه یېرېږې، تپوس ته شي کولی چې د دین مسله ده، ته نی معلومه، تا ته پته چې ما سره شته، فوري تپوس کوه، او جواب یې راله راکړه. دومره هیبت و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. نو سړی وي دا خو ما شراب بوتل لاس کې دی، عمر ولیدم اوس به څه کېږي؟ یو خبره به راته وکړم، ګورې شراب هم نن ډېر عام دی، ښه بس د پیغمبر مبارک وینا ده چې قیامت به راځي، نو او د قیامت نه مخکې به دا نښې خامخا پیدا کېږي. خو کوشش به مونږ کوو چې د هغې نښو مصداق مونږ ونه ګرځو، بس چې دا په مونږ کې خدای را پیدا نه کړي دا نښې. دا غټ خطرناک جرم دا دی چې دا نښې په مونږ کې پیدا شي، او د دې ګناه دپاره مونږ استعمال شو. راشه کولو شرابونه خرڅېږي، قسم په خدای دا لوی لوی خلک کولاو په خپلو خادو کې او په ودونو کې او د شپې لګیا دی شرابونه څکي، هېڅ پروا نشته. او په نوره دنیا کې پاکستان کې خو لا بیا هم پابندي ده په شرابو.
ورشه تاسو په نوره دنیا کې وګورئ نو حیران بشئ. په ازبکستان کې کولاو شراب کولاو، بلکې زه ډېر ناشنا دا وه چې تاشقند ایرپورټ باندې مونږ راتلو، لاهور ته فلایټ و زمونږ، نو د مانځه وختو نو په ټول تاشقند ایرپورټ کې جومات نشته چې مونږ پکې مونځ وکړو. د مسلمانانو وروسته آزاد شوی ټول ایرپورټ کې جومات نشته. مونږ وی مونځ کوم ځای وکړو؟ وی جومات نشته. او هلته بې د جومات نه بار په میدان په مونځ پابندي ده، داسې په سړک باندې په فرش باندې مونځ نشي کولی. پولیس ته اوچتوي چې دلته به مونځ نه کوې، خو د مونځ خپل ځای دی هلته یې کوه. په ټول ایرپورټ کې د مانځه ځای نو هلکه دا به دې مونځ سره څه کوو؟ وی یو وی دلته مه کوه، بل وی دلته مه کوه. ما ملګري ته څادر واچوه سړیه، مونږ نه مونځ قضا کېږي، خپل کار به کوي، پولیس ته یو کار سي. یو ځای کې هم څادرونه واچولو، خپل مونځ موږ خلکو راته نیغ نیغ کتل چې دا څه کوي. او دا واوره د مونځ ځای پکې نه د مونځ، لیکن د شرابو ځای پکې و. هلته یې لیکلي چې دا د شرابو دکان، او که څوک شراب څکي نو دې کوټه کې به څکي. د شرابو د څکلو خپل ځای دی مخصوص، او باقاعده پې د پاسه لیکلي و چې شراب دلته به څکې، په میدان به نه څکې، دلته څکه. مصر کې په خدای مې دې قسم وي، مصر کې کوم هوټل کې چې مونږ دیرو، په کوم هوټل کې مونږ به پکې سهار ناشته کوله، کله هم پکې خوراک کو. نو یو ورځ داسې انګریزان ناست و، څه نور خلک مو هر چا ځان سره خپل بوتل راوړی، په میز ناست و، خپل شرابونه یې څکل. هغه مصر چې صحابه فتح کړی. په دوبۍ کې ورشه وګوره، په ایرپورټ کې درته دوکانونه د شرابو کولاو دي، مکمل کولاو. او یو قسم نه، ډېر ګران دي. ما اوریدل چې بعض شراب یو بوتل په 50,000 او په 35,000 او په 55,000 روپۍ خرڅېږي. داسې ګران شراب هم پکې شته، او دا سپېره خلک یې څکي. او پړه کې په توبو ده چې خدای نن مې معاف کې څه چل لاله وکړه، آینده له زما توبه ده که ما شراب وڅکل. دا ګوره مولا روم صاحب لیکلی، حضرت عمر صاحب ورپسې راتېز شو، او دا غریب رپېږي چې رپېږي. وی ترخ کې دې څه دي؟ وی صاحب څادر دی پکې. راوباسه څادر کې څه دي؟ وی بوتل دی. وی بوتل کې څه دي؟ وی پی دي. دروغ یې. نو پی دې په لاس کې ولې نه نیسي چې څادر کې دې بنډلې، څادر یې ترخ کې نیولې دی؟ وی صاحب ګرم دي. دروغ خو سړي د چل ښیي که نه، ځکه مې څادر کې منډلې دي او ترخ کې مې څادر منډلې. وی راوباسه. د غریب وجود رپېږي چې ما خو 2 جرمه وکړل، یو شراب دی، بل مې دروغ ووی چې پی دی او ګرم دی. اوس به وایي چې دا پی و، خو چې څنګه څادر د ترخ نه راوویسته او څادر یې لرکو، او بوتل دس شو چې په ځمکه دې پرېوته، او چې پرېوته نو پی ته روان شو، پی او بړاس ته خېږي، او بوتل هم ګرم دی. سړی هم حیران شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا لکه وایي ما خو ولیدل چې دا یخ بوتل دی په لاس کې نیولی، خو بوتل نه خود بړاس دی، او ما ته پته وه چې دا شراب دی. دا څه مسله ده؟ جادوګرې که څه مسله ده؟ وی صاحب معافي خو به کې کن. وی بالکل معافي، اسم درته نه ویم، خو هله وایه. وی قسم په خدای د دې کور کې مې شراب واغېشتل، ښه یخ پخ و لاس کې مې ونیول، خو چې ته مې ولیدې یره را باندې راله، نو بوتل مې په څادر کې ونغښته او څادر مې په ترخ کې ومنډه. خو د زړه د اخلاص نه مې توبه وایسته. الله زما په توبه دومره خوشحاله شو چې هغه شراب یې راله په پیو باندې بدل کړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي؟ دا هم وایي. حضرت عمر صاحب ورته وایي ویس د تعجب خبره نه ده، شراب هم یو بیدون کې شی دی او پیم بیدون کې شی دی، عرب ورته سیال وایي. نو که یو شی په بل بدل شو خیر دی، پروا نشته، پی په شملو بدلیږي. خو حیران په دې ما چې دا په ترخ کې دی ګرم چا کړل، دا په څه باندې ګرم شو؟ الله د هغه په توبه دومره خوشحاله شو، دومره مضبوطه حیا وله راوسته چې هغه دروغ یې وله په رښتیاو بدل کړل. دومره لوی ولی ته په لږ ساعت کې خدای جوړ کړ. دا ته خدای یو ولی جوړ کړ چې ته دروغ وې، دا دروغ دله په رښتیاو بدلوم. تا وې پی دي، پی مې دې جوړ کړل. تا وې ګرم دي، په دا ترخ کې مې درته ګرم کړل.
دومره الله د مسلمان په توبه خوشحاله د مارونو توبه بس توبه څه شي زه عاجز یم خدای د خپل عاجزۍ اظهار ما ګناه کړې ده دنیا کې چې څوک د چا در له لاړ شي که نه او ورته کښېني چې یاره ما دا ستا غلطي کړې ده او ما ګناه کړې ده او ما معاف کړه نو د هغه زړه خوشحاله شي که نه شي بعضې سپېره خو بیا هم بخل نه کوي خو چې کم کې انسانیت او مسلماني وي خوشحاله شو بس ته زما در له راغی او تا معافي غوښته داسې خو زه هم ګناهګار یم د خدای در له زه معافي غواړم نو ما به الله نه معاف کوي زه معاف مې کړی دا سړی خوشحاله شي او ماله کور له راغی خلکو ته مې ماله صاحب کور له راغی خلکو ته مې مانې معافي غوښته نو الله خو حقیقي مالک او حقیقي بادشاه دی حقیقي لوی دی که نه مونږ کمزوري یو چې د زړه د اخلاص نه ورته توبه وویسته معاف به دي مشهوره واقع ده ما څو ځله کړې ده چې یو سړی به د بیت الله طواف کو او په طواف کې لګیا او چغې والې لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک او هغله به د غیبونه اواز راته لا 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 لبیک دا خو لومبې ځل نه دی دا خو کلونه زما وشو چې داسې اواز اورم نو وی چې نه قبلېږي ځان سله کړی ځه کور ته که نه قبلېږي نه نو سله لبیک چغې وی نو سړی ورته وی ما خو ګناه کړې ده ما خو غلطي کړې ده نو د خدای دې در له راغلی ما او چغه ورته وام چې لبیک خدای تا ته حاضر یم لبیک الله تا ته بار بار حاضر یم دا د خدای در دی دلته راغلی یم او چغه ورته وام نو چې دلته نه قبلېږي نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم چا نه غلطي وشي خو د بل در له لاړ شي که نه ما ته خو دا در معلوم دی او دې له رالم او خدای ته چغه وام دلته نه قبلې بل در وښایه شابه چې هلته لاړ شم هلته ورته چغه وام خو پرېږدم خو نه دا خپل رب تر مرګه پورې به ورته هم دا چغې وام نو چې دا ټکې وې نو چې بل ځل ده بیا وي لبیک نو دوه ځله به وله اواز راته لبیک لبیک فرشتو به ورسره چغې والې لبیک لبیک حدیث کې هم داسې راځي که نه چې څوک لبیک وایي د دنیا د ختمېدو پورې ښي طرف ته ګس طرف ته کاڼي بوټي فرشتې دا ټول ورسره لبیک لبیک وایي دا ولې دی د خپلې عاجزۍ اظهار وکړو یو حدیث کې راځي د ښي طرف ته فرشته انسان نیکي لیکي دا اورئ ښه ګس طرف ته فرشته د انسان ګناه لیکي نو چې دا انسان کله ګناه وکړي دا ښي طرف ته مشره ده دا آمره ده دا ګس طرف ته محکومه ده نو چې انسان ګناه وکړي نو دا ګس طرف ته فرشتې لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي صبر وکړه مه لیکه که توبه وباسې نو چې لږ ساعت تېر شي نو قلم بیا راولي بیا لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه که توبه وباسې مه لیکه نو چې بیا لږ ساعت تېر شي بیا قلم راوالي او بیا لیکل کوي نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه درې ځله ورته وایي مه لیکه توبه به وباسي د خدای بنده دی مسلمان دی نو چې بیا هم توبه ونه باسي درې ځله صبر کوي نو بیا ورته ښي والا وایي وایي زه اوسې ولیکه دا سپېره دی سپېره د الله نه بخښنه غوښتل او توبه او هسې چې موږ نه وباسو توبه نو دا خو موږ کبر نه کوو چې هم ګناه کوم توبه نه وباسو دا خو بیا موږ کبرجن یو حسن بصري رحمه الله له اوس د توبې هغه برکات یې وره حسن بصري رحمه الله له یو سړی راغی وی جی ډېره لویه ګناه مې کړې ده وی استغفار وایه بل سړی راغی وی جی اولاد مې نشته بچي مې نشته وی استغفار وایه بل سړی راغی وی جی علاقه کې قات باران نه کېږي وی استغفار وایه بل سړی راغی وی بېماله یم غریب یم قرضدار یم وی استغفار وایه بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي بې عزته ګرځم وی استغفار وایه یو شاګرد ورته بل دې سجده دي که دا یو ټکی دې زده دی خو که څوک سر مې خوږېږي همدغه دارو که څوک خېټه کې مې درد دی همدغه دارو که څوک کوی خپې مې خوږېږي همدغه دارو نو چې څوک راځي استغفار وایه او ورته څه وایي حسن ابن یسار بصري لوی محدث دی عالم دی صاحب تابعي دی وی الله پې اووه وعدې کړې دي
الله حکایت دلته نقل کوي ښه فقلت استغفروا ربکم استغفار وایه انه کان غفارا گناه به دې وبخي الله بخونکی دی یو دا شو یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نی په شیبو باران به درته باندې وکړي ويجعل لكم جنات باغونه بدل خدای درکې ويجعل لكم انهارا دومره ځمکې چې نهرونه به بېږي دا بله درکې انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين مال بدر کی کہ غریبے اولاد دینے کی بچی بدل در کی ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا دا خدای نے عزت ولې نه غواړي اشارت شوه چې کس بی عزت عزت ته څوک نه کې استغفار وایي الله بدل عزت هم درکړي او غټ استغفار څه دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا زده کې که دله نه دري د خپل ملا صاحب نه زده کې یو ټکي ته روزانه زده کوې ما ته استغفار وښایه دا زده کې او حضور پاک به فرمایل وی زه روزانه 100 کرته استغفار ویم بلکې بل حدیث کې راځي چې د 100 نه زیات استغفار روزانه ویم نو چې پیغمبر یې وایي چې د ګناه نه معصوم او پاک دی چې الله خوشحاله شي نو بیا موږ دی ولې ونه وایو روزانه ټول ملګري زموږ د دې قادریې مبارکې چې کم علما دي بزرګان دي هغې 314 یادوي چې 313 ځل وایه وایي ځکه چې تعداد د رسولو 313 د رسولان په پیغمبرانو کې یو خاصه ډله د بدر د غازیانو تعداد 314 او دغه رنګې د مهدي لښکر چې کله لومبې خلک ورسره بیعت کوي ابه 314 اصحاب تالوت چې په نهر پورې ته 314 وي دا عدد لږ مبارک دی نو 314 وایي خیر که 314 وایي په یو ځل او که لږ لږ وایي خو شواروس کې پوره کوي ډېره ښه که نه 100 کرته وایي ښه 100 کرته وایي دعا وکړئ چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ توبې قبول کړي الله د ګناه نه مو ساتي خدای نفرت هم د ګناه نه پیدا کړي او چې کوم هم کړي دي الله تا ته سوال کو الله هغه راته معاف کړي یا الله د هر قسم آفتونو د فتنو او د بلیاتو او د مشکلاتو نه په امن او امان کې وساتي یا الله موږ د غمونو نه وساتي خدای موږ د هر قسم سوچونو غلطو تصوراتو د غلطو وسوسو نه په امن او امان کې وساتي الله که څوک غریبانانی بې مالي د فراخ روزي ولا ورکړي چې څوک قرضداران یې الله قرضونه اخلاص کړي که څوک بیماران یې الله روغ صحت ولا ورکړي په دې مجلس کې په کورونو کې څوک بیماران دي روغ صحت ورکړي که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي یا الله که څوک څه پریشانی چاته پریشانی په خوشحالو بدله کړي الہ العالمین بې اولاد ولا اولاد ورکړي که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکړي خدای که د چا یو بل سره بغضونه حسدونه دي بغضونه حسدونه ورته الله په خوشحالو باندې بدل کړي چا یو بل سره روانې دو په دشمنۍ طرفګنۍ وي الله په روغو یې بدل کړي زموږ ډېر دوستان دي دا زموږ یو ملګری د عمران د هغه ترور مړه دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي زموږ بای دوستان دي دا زموږ دوست داود صاحب اسلام آباد نه راغلي داسې د پېښور نه یو ځای بل ځای نه دوستان راځي الله ټولو له په یو یو قدم اجرونه او برکتونه ورکړي او د دنیا او د آخر خیر او خوشحالۍ نصیب کړي او دا عمردو کې د حاجي امتیاز پمپ والا کور والا وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او مفتی آباد کې سلطان چمیار کور والا وفات شوی یې ډېره نیکه ښځه وه خدای پاک دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي بره خټ کې جهانګیر وفات شوی دی الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د شیخ کورونو خاني کاکا لور وفات شوی ده الله پاک دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي بعضې ملګري بیماران دي څوک چې بیماران دي او دعاګانې غوښتې دي نو الله دې ورته دعاګانې قبولې کړي دا کلي کې یو جومات دی هغې کې امام نشته د هغې جومات کې د یو عام کس نورو خلکو د تراویح کوي کېږي خیر دی چې په شریعت باندې برابري نو کولی شي تراویح نورو خلکو ته الله یې زموږ نه راضي شي او آخر وخت کې د الله زموږ په خولې کلمه د شهادت راولي چې لا اله الا الله محمد